الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف زما عزت منو او قدر منو مسلمانانو ورونو، د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه سلسله ډېرې جمعې وشوې چې شروع ده او اجمالي خبرې په ابتدا کې شوې وې چې دا تروان تسلسل دی نو آغا تسلسل کی سیرت دې حد پورې رسېدلی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیو مور چې مرضعه ورته ویلی کېږي هغې د پیو د خلاصولو نه پس خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مور بیبي په اجازه سره دوباره بوتلو خپل علاقې ته چې هغې ته دیار بني سعد وایي. هغې چې په دغه ماشوم کې کوم خواږه لیدلي وو او د الله جل جلاله پریوانه نعمتونه او دا غوی سره کوم نورانیت او کوم برکات او آثار یې په کور کې لیدل نو د هغې حصول یې مقصد و چې کله بیا دوباره خپل ځای ته بوتلو چې تاسو ته ما عرض کړی و دیار بني سعد د دغه ځای نوم او بنو سعد ابن بکر قبیله دلته آباده وه. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیو مور بیبي حلیمه د هغې علاقه ده او د هغې د قبیلې نوم دی بنو سعد ابن بکر او اوس هم د هغې آثار او د هغې نښې نښانې د هغې علاقې شته. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصمانه د هغې نشونما او د هغې تربیت د عامو ماشومانو په شان نو. عام ماشومان چې څومره وخت کې لویږي په څنګه معیار او اندازې سره نو هر اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه زر زر ترقي کوله، زر زر لویدل هم زر زر او صلاحیتونه او استعداد
دایم تکړه کېدل او مضبوطېدل د نورو ماشومانو او هلکانو په نسبت کې ډېر زیات. چې څنګه واپس لاړو نو د خپلو وروڼو سره به هغې چې به ګډې بیزې سرولې نو دی به مو سره بهر تلو. د کور نه به بهر ووتل، څاروي به یې بوتلل. یو ورځ دغه سلسله کې ګډې بیزې رضایي وروڼو د پیو وروڼو هغه ایستې دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورسره تللی دی. پیغمبر علیه السلام په یو موقع وفرمایل ما من نبی الا ورعاه الغنم قالوا وانت یا رسول الله قال وانا ايضا. چې یو پیغمبر هم داسې نه دی تیر شوی چې هغه ګډې بیزې نه یې سرولې. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله تاسو هم سرولې دي؟ و دی وفرمایل چې او ما هم سرولې دي. نن سبا د رڼ نوي رڼا د خلک چې کوم سړی څاروو پسې رواني نو دا پې بد لګي، نو په اعتبار د کسب سره دا جایز دي. او چې کوم کسب خلاف شرع نی هغې ته سپک او د توهین او د تحقیر په نظر سره کتل نه دی پکار. او هر هغه کسب د دنیا چې تا د الله جل جلاله د یاد او د بندګۍ نه غافل کی نو که تا کوټ بدلونه چولی په غاړه کې د ټای اچولی نو دا شیطانی کسب دی. چې تا د الله د یاد او د الله د بندګۍ نه غافل کی او که د هغې نه علاوه چې شرعاً هغه ممنونی مباح دی او بیا کوم کسب چې ټولو انبیاو کړی نو دا خو د امور عادیه و مسنونه و نشو. اگر که د دې تعلق د شریعت سره نشته لیکن په دې لحاظ سره سنت دی چې انبیاو کړي دي. داسې پیشې ته داسې کسب ته سپک سپک کتل نه دی پکار چې یو شپونکی ګډبه هغه په ګډو بیزو پسې روان وي او ته هغه ته سپک وګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. د یو سړي دومره شر بس دی، د یو کس دومره شر بس دی چې دا سړی انتهایی شري سړی دی چې دی د یو مسلمان تحقیر وکړي، د هغه سپکاوی وکړي، هغه ته په سپک نظر وګوري، د هغه توهین وکړي. دغه شر د ده دپاره بس دی. یعنی چې کله یو سړي کې دا عمل شته نو دغه سړی شریر سړی دی په خلکو کې، تحقیر کوونکی، سپک کوونکی د بل. او نن سبا چې کوم سړی د بل تحقیر او توهین کوي ځکه چې د ده عهده او منصب اعلی دي نو دی په خلکو کې مهذب سړی ګڼلی شي، په سوسایټۍ کې مهذب سړی ګڼلی شي چې هغه په یو کسبګر پورې خاندي، په زمیندار پورې خاندي. نو عرض می دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هر پیغمبر ګډې بیزې سرولی دي او په دې کې اهل علم حضرات فیدې هغه بیانوي چې ګډه بیزه دا ډېر بزدل او کمزوري زړه والا څاروی دی او د دې سرول ګران کار دی ډېر. هر وخت به د په دې باندې سخت او کلک نظر وي. په دې ځای کې دا څاروي کله کله سري کنډک نو یو پټی داسې دی چې هغه وټ دی، هغې نه فصل استی شوی دی، هغې سره خوا کې بل پټی دی، هغې کې شین خید دی، نو دی ولاړي فقیر غریب چې دې ته چې ته خوله وانهچوي چې مالک رانه خفه نه شي. نو کله یو طرف ته منډه، کله بل طرف ته منډه. د خپلو څاروو د مړېدو به بیل خیال کې، د بل د فصل به بیل خیال کې.
څاروي ته تاوان او نقصان اون رسي د هغې به بیل خیال کړي او په ځنګل کې او په عربستان کې خصوصا داسې ځایونو کې څاروي څلول واړه څاروي د دې به بیل خیال کوي چې شیر مخ او لیوی رانه ونخوري ماتې نه کړي هر طرف ته به نگراني کې خیال وکړي دغسې انبیاء کرام هر یو پیغمبر او په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله د انبیاء تربیت براه راست کوي د پیغمبر تربیت د یو مسلم د یو مصلح د مرشد په واسطې سره نه کېږي یاد ساتئ زما ستا تربیت کې د مصلح او د مرشد سخت ضرورت دی ګنې شیطان مه خطا کولی شي او د پیغمبر تعلیم هغه ته خینه کول هغه د دنیا د یو استاذ په واسطې سره نه کېږي د هغه براه راست معلم هم الله جل جلاله وي او مربي هم الله جل جلاله وي او په دغه خلکو کې الله جل جلاله وهو على كل شيء قدير هغه په هر څیز باندې قادر دی د انبیاء تربیت د هغې خصمانه هغه په دغه خلکو کې په دنیا باندې الله پاک نیغ په نیغ او براه راست کوي په مختلفو طریقو سره نو په دې کې دای کچري دغه پیغمبر چې سبا امت ته ودرېږي نو د امت د هر لحاظ سره خیال ساتي هر لحاظ سره چې دا د نقصان ځای ته لاړ نشي بل چاته نقصان ورنکي ځان ته نقصان ورنکي په مصیبت کې گرفتار نشي د ټولو خلکو نه زیات خیرخواه د یو انسان لپاره د ټولو خلکو نه زیات خیرخواه د یو انسان لپاره د امت لپاره هغه پیغمبر وي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس دغه سلسله را روانه چې کوم اهل الله دي او دا غي سره تعلق سره جوړ کی نو ستا د هدایت او ستا د رشد او ستا د صلاح او ستا د نیکوالی او ستا د ګناه د بچ کېدو او په هر لحاظ سره ستا انتهایی خیرخواه تر دې چې ستا د ما و پلار نه هم زیات هغه ستا مرشد او مصلح وي چې اهل حق وي په حق باندې متبع د سنت وي هغه سره ستا د دې ډېر زیات فکر وي هغه ستا د هدایت ستا په صراط مستقیم باندې د قیام او د دوام او د استقامت دعا ستا د مور او پلار نه زیات غواړي ستا مور او پلار خو به تا ته دا دعا غواړي چې دا بچی مې تعلیم وکړي ډګرۍ واخلي نوکري ورته میلاو شي پیسې ډېرې وګټي دا خو ټوله پاتې دنیا ده او ستا مصلح او مرشد سره دا فکري چې دی نیک شي یا الله خپل محبت نصیب کړي یا الله اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت وی نصیب کړي یا الله د جهنم نه بچ کړي یا الله هدایت په صراط مستقیم استقامت نصیب کړي یا الله رضایل ته نو باسي خپل محبت او خپل تعلق نصیب کړي هغه سره خدا فکر یې روح نو انبیاء کرامو ګډي بيزي واړه سروي ځکه سرولي الله جل جلاله تربیت کوي چې دی به سبا د خپل امت او د خپل قوم خصمانه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل ورونو سره ابن هشام سیرت کې لیکي ابن اسحاق هم چې د کورونو شاته د کور د چنې شاته نږدې داسې ګډي بيزي سرولي نورور بسره دی غرور سانیولې په منډه منډه رالو کور ته مور ته وایي چې مورې هغه زمونږ قریشي رور هغه خو 2 کسان رالل په سپینو کپړو کې ملبوس دي 2 کسان رالل په سپینو کپړو کې او هغه یې سملولو او هغه ته خېټه وشلوله سینه یې ورته وشلوله او د هغې نه یې زړه راوویستو هغه یې ووینځلو اوس لګیا دی ګنډي یې زه په منډه منډه ذکر عالم اوس یې ورته ګنډي نو حلیمه بیبي وایي چې زه اوتره شم ما سره فکر شو ځکه چې هغه برکات خو مونږ لیدلي وو نو مونږ وایي چې څوک ورپسې شوي دي او څوک ته نقصان نه رسي نو زه فوراً د کور نه بهر ووتم راپسې مې خاوندم رالو زه چې لاړم چې مې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی چې ولاړ دی او رنگ زیړ زاویل له
او د ویرې آثار دي ببانې رنګ متغیر دی ولاړ دی ما زر ځان سره جوخ کو نږدې مې کو چې بچی ولې سو نو ما ته وایي بیا د ما نه پس د دې خاوند او رضایي پلار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځان سره جوخ کو مونږ ته تپوس وکړو چې څه کیسه وه وایي چې دغسې دوه کسان راغلي او زما سینې وشلوله او هغوی ځان سره واوره راوړي وه اوبه واوره یخ او زما سینې وشلوله او هغوی نه یې زړه راوویستو بیا یې هغه زړه وڅیرلو بیا یې په هغو کې توره ټوکړه وه بعضې روایتو کې دوه ټوکړې راځي هغه یې ترېنه لرې کې او بیا یې په هغه اوبو باندې په یخو اوبو واورینو اوبو باندې ووینځلو او بیا یې د هغې نه بس سینه کې کېښو سینه یې وګنډله نور زه نه یم خبر دی وایي چې مونږ کور ته زر راوستو دغه وخت کې بعضې کتابونو د سیرت لیکلي دي چې بعضې خلک به ګرځېدل هم لکه یو ځل د حبشې نه څه نصارا راغلي او دغه مور بیبي حلیمه یې وایي رضایي مور چې د حبشې نه نصارا راغلي وو هغه نصاراو چې دی وکتو نو هغوی ووی چې دا خو هغه ماشوم ښکاري نو یې ما ته وایي چې دا ماشوم به مونږ بوځو وایي ما زر کور ته راوسته زه پیرېدم چې سینې د یې بوځي او چې دا واقع پیښه شوه نو د هغې نه پس ما ته مې خاوند وایي حلیمه بیبي بیان کوي چې فلانکی دا ماشوم خپلې مور ته رسول پکار دی او زه خو پیرېږم چې اسینې ده ته شیاطین نقصان ورسوي او شیاطینو نه مراد جنات او پیریانو ځکه چې دی زر لاړل نو هغه زمانه خو د جاهلیت او د تیارو زمانه وه نور خو چا څه نه پېژندل دی وی چې دومره زر د چا راتلل او بیا غیبېدل لا بل څوک نه دي دا جناتو څه اثر دی نو حضرت حلیمه بیبي وایي چې مام زړه ته دغه پرېوته چې اسینې سبا دې بچي ته نقصان ورسېږي او بیا به مور زمانه تپوس کوي نو مونږ روان شو د خپلې علاقې نه مکې مکرمې ته هلته رالل مکې مکرمې ته او چې کله یې مور بیبي ته مخامخ شول ورته ویې چې بیبي دا بچی مونږ راوستو او بس دی د وخت د ده پوره شوی دی نو ځکه مې راوستو وایي ما ته یې مور وایي چې تا خو بوتلی دی دپاره چې زه یې بوځم او دی به ډېر وخت تېرېږي بیا دې دومره زر څنګه راوست نو ما نه یې تپوس وکړه چې ما ته به رښتیا حال وی ما ورته ویل چې بس دغه ما باندې چې د ده کوم حق و د رضاعت نو هغه ما پوره کړو او ما وی چې تا ته یې راوستلم ځکه چې دا امانت دی ستا ما ته بیا وایي چې نه ما ته رښتیا حال ووایه نو ما ورته قیصه تېره کړه چې دغسې چل دی او مونږ اوس په دې ماشوم باندې یېرېږو او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه د شق صدر نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمینه ورته په جواب کې فرمایي وایي چې د حضرت آمینې په مخ باندې هیڅ قسم ته د خفګان او د یرې آثار نو هغې وایي چې غم مه کوه پروا مه ساته زما دې بچي ته به الله جل شانه ده ته لوی مقام او مرتبه ورکوي او زه په دې باندې د شیاطینو د جناتو نه نه یېرېږم چې هغوی به ده ته نقصان ورسوي ځکه چې ما ډېر څه لیدلي دي د ده د حمل او پیدایش په وخت کې او بیا هغه خپل خوبونه او چې کومې په خپلو سترګو لیدلي وو د حمل په دوران کې هغه نور هغه قصه یې ورته ټوله تېره کړه خو بهرحال دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي سره پاتې شو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه سینې شلول چې کوم وشول او بیا ګنډل د دې متعلق یو څو خبرې عرض کړم دې ته شق صدر وایي او دا ټکی د عربی دی شق ویلی کېږي شلولو ته او صدر وایي سینې ته یعنې سینه شلول لکه نن سبا چې څنګه ډاکټر اپریشن کوي په اپریشن تیټر کې او خېټه مریض ته وشلی سینه ورته وشلی شق صدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر څلور ځله ثابت دی یو ځل د څلورو کالو په عمر کې او هغه دا چې کوم بیان شو دویم
د 10 کالو په عمر کې شق صدر شوی. دریم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ملاوېده نو د نبوت او رسالت ورکولو په وخت کې د هغې نه مخکې شق صدر وشو. څلورم چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله پیغمبر جوړ کړو او پرله پسې په باندې د حضرت خدیجه رضی الله عنها د وفات خفګان رالو، د تره خفګان پې رالو پې د مرګ. نو دې نه پس الله جل جلاله معراج ته وخېجولو، پورته اسمانونو ته یې بوتلو. نو د معراج د تلو نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر وشو. دا 4 ځله شوي. یو پنځم ځل هم شته دی، لیکن هغه روایت ډېر کمزوری دی. هغه د 20 کالو په عمر کې، او دا 4 ځله روایاتونه ثابت دي. په دې کې زیات مضبوط په اعتبار د ثبوت سره هغه شق صدر دی چې کوم د معراج ته د خطو نه مخکې شوی دی. صحاح روایاتونه ثابت دی او د حدیثو په کتابونو کې په صحیح روایاتو کې د هغې تذکره ده. او دویم نمبر دغه شق صدر چې کوم حلیمه بیبي رضی الله عنها د دې سره د 4 کالو په عمر کې شوی. یو دا خبر عرض کول. دویم دا خبر عرض کول دی چې شق صدر بعضې خلک داسې دي چې یو نااشنا کار په حدیث مبارک کې وویني نو دی د هغې تعویل شروع کړي. نو تاسو به ډېر ناشنا کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت مبارک کې او د هغې په احادیثو کې اورئ چې څوک علما او طلبا دي هغه یې وایي او د خپلو اساتذو نه اوري. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت نه پس چې کوم ناشنا کارونه د هغې په لاس الله پاک څرګند کړي هغې ته معجزات وایي. بعضې داسې دي چې حواس او عقل چې واوري څوک نو هغه نه اخلي، ځکه چې خلاف عادت دي هغه کارونه. لکه مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو موقعو د اوبو معجزه د هغې په لاس الله پاک څرګند کړي ده او د هغې تذکره تاسو ته د دې منبر نه څو وارې بیان شوي ده. په مختلف بیاناتو کې راځي چې لږې اوبه به په لوښو کې راوړې شوې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغې کې ګوتې مبارکې د لاس کېښوي او د ګوتو نه بې چینې جاري شوې. نو د ګوتو نه اوبه راوتل ناشنا شی دی. دې ته وایي خلاف عادت، خرق عادت. د انور د نور خاتون راخیږي په قبله په روز روزانه، نه په اخبار کې راځي او نه څوک دا وایي چې دا ناشنا واقع وشو، ناشنا کار وشو، نور راوختو، خو روزانه راخیږي او روزانه په روز نه څوک ناشنا نه بولي. که چېرې دغه انور د قبلې نه راوخیږي نو ټول خلق به حیراني په تماشه وي، او که د قبلې په ځای چېرته د جنوب نه راوخیږي نو ټول خلق به حیراني په تماشه وي د نور خاته په ځای، ځکه چې دا ناشنا کار دی، خرق عادت. بعضې خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات نبوي کې چې الله پیغمبر جوړ کړی و دغه معجزات په دې کې تعویل شروع کړي. تعویل د معجزاتو انکار وکړي. نو د معجزاتو ثبوت خو د قرآن پاک نه دی. د حضرت عیسی علیه السلام معجزات بعضې قرآن پاک کې الله جل جلاله ذکر کړي. د معجزات انکار کول او په هغې کې تعویل کول دا ټیک نه، په هماغه معنا باندې حمل کول پکار دی چې په کومه ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر بعضې خلک داسې شته او تیر شوي دي چې هغوی وایي د شق صدر نه مراد شرح صدر دی او شرح صدر ټکی اوس هم استعمالیږي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه پرانیسته الله پاک، نو دا ټکی خو موږ هم استعمالو او شرح صدر خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو هم شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کوم کار د پاره د ابوبکر سینه شرح صدر شوی او د هغه کار په باره کې زمام شرح صدر شو چې ابوبکر مانعین زکاتو سره جنگ ته لښکر روانولو نو اول وسره عمر صاحب نه منل او بیا وایي چې زما سینه پرانیستې شوه د هغه کار دپاره چې د کوم کار دپاره د ابوبکر سینه پرانیستې شوې وه.
نو دلته شرح صدر نه مراد په زړه کې خبره پرېوتل دي او د هغې تایید کول دي او هغه منل دي او زړه په هغې مطمئن کېدل دي او په هغې باندې قرار نیول دي. مونږ وایو زما زړه ته دا خبر پرېوت او زړه مې پې اوبه وڅکلې، نو د دې مطلب دا چې زه یې منم. دغسې شرح صدر دې ته ویل. یا یو خبره وه چا بیانوله ګرانه وه مشکله وه ستا په ذهن کې نه راتله، اوس دې په مزغو کې پرېوته، ته وایې زما پې شرح صدر شو. یا یو کار دی تا مخکې انکار کولو داسې نه دي کول پکار، اوس دې ومنلو چې او داسې کول پکار دي، دی وایي چې زما پې شرح صدر شو. نو شرح صدر خو حضراتو صحابو کې هم او د هغې نه پس په امت کې اوس مختلف دورنو کې راځي، کله یو خبره ذهن نه اخلي کله بیا واخلي، شرح صدر په هغې باندې وشي. نو شق صدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې چې دا ډاکټري آلات جراحي داسې نو لکه نن سبا چې څنګه دي او دا طور طریقې نه وي او دا ایکسرې نه وي، دا څیزونه نو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې وینه اخیستل چې دا ډېر زیات ګران کار و، ځکه چې د هغې دا طریقه نه وه. دا اوس چې کومه ده چې څومره وینه دي په کار یو سرنج ته ډک کړي، د هغې نه علاوه باندې بیا مالوچ کړي وینه نه روځي، بنده شي، سړي ته نقصان هم پېښ نه شي، وینه هم واخلي. نو هغه زمانه کې خو د وینې ایستو طریقه دغه وه چې په چاقو باندې به رګ وشلولو، نو چې رګ دې وشلولو په چاقو د هغې نه دې وینه واخیسته، اوس به بندې څنګه، دا ګران کار. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر په دغه الفاظو سره راغلی دی چې داسې شوي. دویمه ده چې صحابو به بیا وی چې مونږه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې د ستنې د ټکونو هغه آثار او نښې لیدې. کوم سړي چې اپریشن شوی نو د هغه نښې هم بیا تر ناوخته پورې ښکاري. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق صدر دغه آثار دا ښکارېدل. بله خبره دا ده چې په دې کې څه شي و دې شق صدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک نه هغه توره وینه هغه لرې کړې وه او بیا په هغه یخو اوبو باندې وینځلې وه او بیا یې ګنډل کړي. پنځمه دا چې د دې حکمت څه و، د دې فایده څه وه. اهل علم وایي چې د دې فایده دا وه چې د 4 کالو په عمر کې کوم شق صدر شوی نو په هر یو انسان کې الله جل جلاله په هر یو انسان کې الله جل جلاله د نیکۍ ماده هم پیدا کړې وي او د بدۍ ماده هم پیدا کړې وي. د رجحان او توجه او تک او خیال نیکۍ طرف تم کېږي او بدۍ طرف تم کېږي، د دواړه مادې په دې کې قرآن کریم کې الله پاک ذکر کوي فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. پھر اللہ جل شانہ نے اس نفس کے اندر رکھ دی، ڈال لیا فجورها، اس کے فجور کو بھی وتقواها اور اس کے تقوی کو بھی. او دین مراد فجور دغه وخت کې خماشوم بچی د مور نه پیدا شو هغه ګناهګار دی نه مکلف نه دی، دین مراد هغه ماده ده د ګناه ماده هم پکې الله پاک ودیت کړي ده د نیکۍ. نو دا شی هم ځان ته راکاږي او دا هم راکاږي، دا هم تې صادریږي او دا هم تې صادریږي. د 4 کالو په عمر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر کول د هغې حکمت او د هغې فایده دا وه چې د ګناه هغه کومه ماده ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک نه لرېږي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه د ګناه نه الله پاک بچ کړی، هغه کې بشري تقاضی وي لیکن سره د دې الله جل جلاله هغه بچ کړی معصوم. انبیاء کرام معصوم دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم. بیا د هغې وینځل چې هغې ته نه لرې کوي غورځوله، بیا د هغې وینځل دی دپاره چې اوس د هغې هغه اثر هم لر شي، لکه ستا په کپړه باندې نجاست لګېدلی او هغه نجاست ته لرې کړي، لیکن د هغې چې کوم رنګ او اثر پاتې بوی نو هغه په اوبو باندې بیا وینځي نو هغه اثر لرې کېدو ده. بیا حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله روایت کوي چې دا 2 سفید پوش رالل، د څوک جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دواړه فرښتې وي. او دا سلج چې رالو، سلج ویلی کېږي هغه واورې ته چې هغه کاڼې شوی نی، کومه علاقه چې واورینې علاقې دي په هلته واوره پروزي
نو تاسو به لیدلي په دې جمع کې ډېرو خلکو هلته دا واوره ډېره پسته او نرمه نو دغسې دا پسته واوره یې راوړي او په دې باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سینه مبارکه ووینځله. دې نه یو خبره خو دا معلومه شوه چې په واوره باندې طهارت حاصلېدی شي. که یو سړی داسې ځای کې ګیر شو چې هلته کې اوبه نشته خو دغه واوره ده نو په دې باندې طهارت او پاکي حاصلېدی شي نو په یخو اوبو طهارت او پاکي حاصلېدی شي. کپړه پې وینځلی شي اودس پې کولی شي وغیره وغیره. دا بل شی دی چې څوک برداشت کولی شي څوک نه. بیا دې سره په دې کې حکمت څه و چې په عامو اوبو په ګرمو اوبو باندې نه بلکې بماء الثلج ثلج دغه واوره باندې وینځلو کې څه حکمت وجه دا وه چې دغه اثر د ګناه د ماده لرې کولو او د ګناه طبیعت او د هغې مذاق حار دی ګرم دی. ګناه کې ګرمایش وي ګناه کې حرارت وي ځکه د ګناه ځای هم جهنم دی او جهنم کې هم اور بلیږي. نو دغه اور به اور ته بروزي. کوم سړی چې د دنیا نه ګناه سره ککړ لاړو او د ځان سره خپل ګناهونه یوړل الله پاک دې مونږ دلته پاک کړي د ګناه نه او الله جل شانه دې مونږ آینده ژوند کې د ګناه نه وساتي. نو کوم سړی چې ګناه سره ملوث او ککړ لاړو نو دی به بیا هلته پاکیږي او هلته به په څه کې پاکیږي په جهنم کې ځکه چې د دې ځای بیا اور نه علاوه بل نشته. د دې اثر حار دی د ګناه اثر ګرم دی او د طاعت او د نیکۍ اثر یخ دی او جنت چې کوم دی نو د اوبو ځای دی شنه بوټي دي سوري دي اوبه دي هغه داسې دی او جهنم چې کوم دی نو هغه اور دی. دغه وجه ده چې رسول الله قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈالتے ہیں ځکه چې پردے مال حرام خوړل د معصیت ته ګناه او د ګناه اثر ګرم دی نو دی په خېټه کې اور اچي. دغه اور چې کوم دی نو اور به اور راکاږي نو په ورځ د قیامت به دا سړی د دې اور سره اور ته ځي جهنم ته ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کس په باره کې فرمایي چې کوم سړی غوسه کېږي ډېر او د غوسې نه البتې وایي د خولې نه بکواس راوځي ګډې وډې وایي. فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم سړی غوسه شي نو چې دی ولاړ وي نو ده ته پکار دی چې دی کینی او چې دی ناست وي نو که غوسه یې لاړه خو ټیک ته ګنې بیا دی پروزي ملاستې شي په غوسو او دی دې اوبه وڅکي او دستې وکړي. په غوسه کې د غوسې په وخت کې دوه اثرات دي او د غوسې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي ځکه چې دا اور دی د اور ګرمایش دی د غوسه کېدل نو په اور کې دوه خاصیت دي یو ګرمي او یو ترفع علو اور سوځولم کوي ګرمي د پکې اور په برم خیږي نو دا دواړه علاج نبی کریم صلی الله علیه وسلم خول دي په احادیثو کې هغه کس لپاره چې هغه غوسه کېږي ډېر وروسته بیا خپې پې وړېدلي وي چې خبرېږي نو خپې پې وړېدلي وي بیا په ځان نه پوهېږي هر څه شوي یا ښځې ته طلاق ورکړی یا یې څوک وجلي نو ده ته دوه کاره کول پکار دي. یو دا چې دی دې اوبه وڅکي یا دې اودس وکړي نو د غوسې اثر ګرم و چې اوبه یې وڅکلې اودس یې وکړو نو یخ شو په هغې کې تبرید دی. او دویم دا چې غوسې ته تشبیه د اور سره ورکړي د اور په بره خیږي ترفع د اور لمبې په بره خیږي. تنور کې زنانه پترۍ او خشاک او دروزه واچوي نو د لمبې په پورته خیږي نو د هغې علاج نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو ویې ښولو چې دی ولاړ وي نو دی دې کیني او که په ناست یم غصه ساړه نه شوه نو دی دې پروزي سملي او دا علاج دی که په دې باندې چې عمل شروع کړو نو تاسو وګورئ تاسو ته په ړومبي ځل باندې پته ولګي چې څومره فایده دغه وخت کې حاصلېږي. دې نه معلومه شوه چې معصیت ټول اور حرارت ګرمي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا کې فرمایي اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. یا الله زما ګناهونه او خطا هغه ته ووینځې بماء الثلج په واورینو اوبو باندې والبرد برد ګلی ته وایي ګلی خو پېژنې په باران کله کله د اسمان نه ورېږي الله مې وساتي ما خطرناک شی دی نو ګلی هم یخی او واوره هم یخی
دا یخوالی چې ذکر کړی دی اوبه نه دي فرمایلی بالماء بماء الثلج ځکه چې هغې کې برودت او یخوالی ډېر دی او په معصیت او ګناه کې ګرمایش وي ډېر نو ځکه یې وفرمایل. نو عرض مې دا کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر کې په دې باندې وینځل د دې وجه دا وه. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو چې کله یې وګنډل نو بیا یې په باندې مهر ووالو مهر یې په باندې ووالو. یو دا دویم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 10 کالو شو نو بیا شق صدر شوی او د 10 کالو په عمر کې شق صدر وجه اهل علم دا بیانوي چې د 10 کالو په عمر کې سړی کې دا الګ شي تکړه او په دې لارو کې څوک منډې وایي څوک یو کار کوي څوک بل کار. نن سبا خو داسې کارونه شروع دي چې الحفیظ والامان په کور کې په کمره کې په موبایل هر یو سړي سره موبایل دی. بعضې پلاران په خپلو لاسو ماشومانو بچو ته موبایل والي چې بچی ګیم پکې کوه. د ده صلاحیتونه د ده مازغه د ده اعصاب هغه ټول دې سره دومره کمزوري کېږي چې یو کال مسلسل یو سړی دماغي کار کوي نو هغې سره دومره نه کمزوري کېږي لکه څنګه چې دې سره سوځي دې موبایل سره دې کمپیوټر سره. او پخوا چې نو منډې وې زمونږ په وړوکوالي کې زما خو دومره عمر نه دی خو مونږ بچپن ټول دغسې تېر کړی دا څیزونه نو پټ پټوڼې لنډمارې خشتي کبډي کله یو کوڅه کې منډه کله به بله کوڅه کې منډه دا کارونه. دې کې کله کله داسې وي چې په دې لهو لعب کې سړی لګیا شي او دغه وخت کې د بلوغ زمانه هم نږدې وي په ده باندې د الله جل جلاله د طرف نه څه احکام فرض کېدو والی نو که دې لهو لعب کې دی مبتلای نو دی د الله د یاد نه غافل شي دی مزد نه کړي د مزد په فرضیت پوه نه شي د روژې په فرضیت پوه نه شي حقوقو په ادایګۍ پوه نه شي د خپل پردي حقوق نه پیژني. نو د لهو لعب دا ماده د لرې کولو دپاره د 10 کالو په عمر کې بیا شق صدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په الکوالي کې په مکه مکرمه کې د جاهلیت زمانه و نبوت خو لا ملو شوی نو الکوالی الکانو به ځان سره ونیو ورته به فلان کیسه کې تماشه د ځای چې لاړ شو نو هغه زمانه کې تماشې کېدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنتلو یو ځل فرمایي چې زه خپلو ملګرو په زور روان کړم په زور به اراده چې ځو لاس نه نیولی نو چې زه یې په زوره بوتلم نو زه بېهوشه شوم په ځان پوه نه شوم پرېوتم په ځمکه. نو وایي چې کله زما سترګې غړې شوې نو زه په لاره کې پروت وم او سهار شوی او ملګري را سره نو الله جل جلاله په دې شکل باندې د هغوی د شر نه بچ کړه. الله پاک یې داسې حفاظت کړی نو د لهو لعب دا ماده ختمولو دپاره. دریم چې کله د نبوت نه مخکې شق صدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی هغه دې دپاره چې دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه مبارک هغه تیارولو د وحی د نزول لپاره د قرآن کریم د اخذ کولو لپاره. قرآن کریم د الله جل جلاله کلام دی او د دې بوج دومره دی چې الله پاک په قرآن کریم کې خپله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا علی جبل کسی پہاڑ کے اوپر بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو اس کے اوپر نازل کیا لرأيته خاشعا متصدعا تو یہ پہاڑ ڈر کے مارے چورا چورا ہو جائے گا. کدا قرآن پاک په غر نازل شو نو د یرینا او د خشوع نه به دغه غر چې کوم دی نو د څه شي ریزه ریزه شي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه د هغې سینه مبارکه وه چې الله جل جلاله دې دپاره تیاره کړي وه چې په هغې به قرآن نازلېدو دومره به وه چې کله به پرې قرآن پاک نازلېدو وحي به راتله نو دغه وخت کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا سره خبرې نه شوې کولی او په یخ ساړه کې د ژمي په موسم باندې به په باندې خولې رالی او خولې به ترېنه داسې څاڅکي څاڅکي پرېوتې لکه څنګه چې مشکڼې بروزي. او چې کوم ځای کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم
په سورلۍ باندې ناستو نو هغه سورلۍ که به توان او طاقت د هغې د برداشت کولو نو هغې به خپې اخوا دېخوا کېدې او چې چا باندې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زنګون مبارک یا د بدن یو حصه لګېدلې وه نو هغه صحابي وایي چې په ما به دومره بوج رالو چې ما به وې چې زما د پتون او د زنګون ماتېږي بیا به بوج چا نه شو برداشت کولی دا د وحي ثقل نو د هغې د تیاري دپاره د نبوت نه مخکې الله جل جلاله دغه شق صدر شوی دی چې هغې دپاره تیار شي او سینه مبارکه د دې متحمل شي دا برداشت کوي چې کوم وحي به باندې نازلېږي بیا چې کله الله جل جلاله معراج ته غوښتو نو بیا شق صدر شوی دی او دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک تقریبا 50 کاله دا دې لپاره چې اسمانونو ته ختل معراج واقع خو تاسو ته پته ده هر چا ته د مسجد حرام نه بیت المقدس ته تلل او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته ختل او بیا د اسمانونو نه هم بره تلل او د الله جل جلاله سره خبرې کېدل نو په دې کې مختلف مراحل راځي نن سبا چې څوک وایي چې مونږ سپوږمۍ ته تللي یو والله اعلم الله ته پته ده تللي دي نه یې تللي خو په څومره محفوظ طریقو سره څومره کلونه په هغه آلې جوړولو باندې په هغه راکټ باندې چې په کوم کې یو سړی ځي محفوظ کیني هغې دپاره څومره څه تیاریانې د خپل ساه اخیستو دپاره اکسیجن بیل ځان سره خېجول داسې لباس داسې وردي چې په دې باندې مختلف څیزونه اثر نه کوي هغه اچول نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله غوښتو نو د هغې نه مخکې شق صدر وشو چې دغه څومره مراحل راځي چې په دې ټولو د تېرېدو صلاحیتونه وي پکې په هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته د دې واقعې نه پس خپلې مور بیبي څخه راغله چې کله د شپږو کالو عمر یې شو نو مور بیبي اراده وکړه چې مدینې منورې ته لاړه شي په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماما خیلی وه او خپله ماما خیلی نه وه د نیکه ماما خیلی وه ځکه چې دا عبدالمطلب صاحب چې د پیغمبر علیه السلام نیکه دی د هغه مور هغه د مدینې منورې وه او د عبدالمطلب صاحب پلار هاشم صاحب هغه واده د مدینې منورې نه کړو او مدینه منوره کې په بنو النجار کې یو شاخ و د هغې څانګه و د بنو نجار غټه قبیله ده بنو عدي ابن النجار د دغه زنانه تعلق د بنو عدي ابن النجار قبیلې سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ناشنا ماشوموالی او ناشنا خبرې وي پکې نو د دې دپاره چې دا ماشوم بچی هغه خپل ماماګان هم وویني هغې به خوشحال شي نو مور بیبي د مکې نه روانه شوه مدینې منورې ته او چې کله یې هلته کې میاشت تېره که واپس کېده نو په لاره کې د هغې نیټه پوره شوه په لاره کې وفات شو او پیغمبر علیه السلام د هلته نه بیا ابوا نومې ځای دی ابوا د مدینې منورې او مکې مکرمې ترمنځه هلته یې مور بیبي وفات شوي بیا د هلته نه ام ایمن رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور بیبي سره خادمه وه دی بیا پیغمبر علیه السلام راوستی دی مکې مکرمې ته او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې راغلی دی واخر دعوانا الحمدلله